دا فیصله کولې د خلکو لا اخوته چې دغه يهوديانو او کتل نو دي کې بعضی کسان او د منافقت نه کار واغستو منافقت نه داسې کار واغست چې هر کلم کل خو اختلاف نشو کولای کنه که ظاهري تور باندې اختلاف کو د مهاجرینو انصارو او د مسلمانانو په خلاف نو مسله ته جوړیږي ځکه موږ وعده وکړه چې موږ به امن او امان په مدینه منوره کې قائم ساتو نو که کلم اوس موږ بغاوت کو اختلاف کو نو دغه وعده مو ماتيږي نو راشه په خلی باندې به ایمان راوړو او به وایو چې ام تر اخر زمانه پیغمبر موږ ته منلای او پزړه کې په پټ چې کومه انکار وکړو چې موږ ته نه منو دې ته منافقت وایي نو دغه کسانو په کې اکثرو کسانو بیا د يهوديانو کې منافقت اختیار کړ او قسمه تکلیفونه او حربي دا به استعمالول د مسلمانانو په خلاف باندې خدای په دغه چال کې بیا کامیاب کړي نه ځکه اسلام بیا دغه قوت ته رسیدلی چې کوم ځای خلاف کړی دی الله تبارک تعالی بیا نستو نابود کړي غزوه احد کې چې کله د احد غزا جوړېدله نو د دې مشر رئیس عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق د نبی صلی الله علیه وسلم تراغه وسب بس jihad ته وزوم در سره یو او پټه ولنه کړای په دا ورکړه چې د مدینې نه بهر ته ونوزو دن د مدینه کې پاتې شو دا بخای نبی صلی الله علیه وسلم هم دارای وو صحابه کرامو جذبه هغه دا بدر هغه کوم غزا چې کتلې او دغه سی بیا د کافرانو پکې مردار اول واړي هغه جذبه پزله کې دا دنه په مدینه منوره په آبادی کې نه کېږي ته میدان ته وتل پکار دي صحابه کرام چې کله میدان ته روان شو پلاره کې د رئیس المنافقین را مخ کې ته شو یا رسول الله مخ جنگ او jihad ته تاسو تیار یو خدا کبه مدینه کې دنه شوه ودا بډې راخوي لہذا تاسو بار ته وځي مونږ تاسو سره ملګری نه یو آلته د يهوديانو کافرانو سره صلاح کړي و چې زبر خپل ملګری د لارې نه راو پس کوم د مسلمانانو نه نو د دیو یو قسمت او سلامات شي چې ګوره دومره کسان زمونږ و تختیدل د جنگ نه نو دا نور چې کوم کسان دي صحیح مسلمانان صحابه کرام دي د دیو او سلام په مات شي تاسو ته چې کوم د ګټه ملو شي دا صلاح ال تکړه و دا سره منافق سره نبی اسلام فرمایي د دوه مخې د دیو سره په یو مخ ملاويږي د بل سره په بل مخ ملاوي د يهوديان سره په دې مخ ملاو شو چې موږ بدیو له شکست ورکو را تاویګو بتی او دلته صحابه ته ویل او نبی اسلام ته جنم تاسو سره جنگ کوو خو باندې سو کتله ودا تاسو بهر ته وځي چې دنه پاتې شوی نه دا بډې راخوي 300 کسان د لار نه راو پښو خان 300 کسان اسی چې 3 کسان د لخر نه دی و تختی کنه پری دي څومره د سړی غوسله ته کوم نقصان رسي او د صحابه کرامو ایمان مضبوطو دا زر کسانو د دې 300 کسان سره دا 300 تلاړه 200 کسان پاتې شو مقابل جانب کې 3000 کافران دي او بیا مسلمانانو غوسله چې کومه ماته نشوله ایمانی جذبه او مخ کلاړه ان شاء الله بیا روان تقریرونو کې بیانونه کې بیانېږي چې غزوه احد څنګه جوړ شو ګټه څنګه شو قصه سوا دي منافقانو بیا داسې منافقت اختیار کړ نو دنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې خبره واوریده بار ته بلال دروغ بیانې او غلط بیانې وکوله خبره به بیا چې کومه ده غلطي کوي منافق سړي کار دی د چې په مجلس کې خبره واوري نو په مجلس کې څه نه وایي د چې د مجلس نه پاسي نو الته بیا خبرې کوي دا منافق سړي په تاریخ کې وګوري د کاری د دیو بار تلاړه به غلطي خبرې کوي او دلته مسجد نبوي کې مانزه تبا مدري دل په نبی اسلام پسې دا وخت کې لا دیو منه نو د جمعات نه کله چې دیو په حق کې آیاتونه را لل اخراج ابي ورسره روان دي الله تبارک تعالی بیا دیو په حق کې آیاتونه نازل کړي دي او نبی صلی الله علیه وسلم بیا منبر شریف ته خطلې دا هر یو نوم یاد کړي پلان تپاسه منافقي پلان تپاسه منافقي پلان تپاسه منافقي او د دقه منافقانو خپلوان به پورته کېدل چې صحابه کرامو ایماندارانو دیور به خزه زبردست یو لته مور کوله په وجود باندې سیده به د ګټ نه بار کوله رور په پرور پسې پاسې ده وي ته منافق سیده وزد لاس نه وینولو او چې چیرې شار به کوم بس تمګه سره به بیا برابر کړو تاریخ لیکلی دي بیا ورستو الله تبارک تعالی د آیاتونه نازل کړل دا منافقان بیا په نوم باندې یاد کړل بیا ویستل ولادت دغه وخت پوری چې دیو یاد شي وینو الله تبارک تعالی د دیو د وتلو حکم نور علی غلې دغه وخت پوری دیو ډېر خپل رانه وکړو مسجد نبوي کې ورځ ناشتي
یو څو کسان راغونډ شوي دي پټې پټې خبرې کوي چېرته صحابه داسې کوي او دا پلانې داسې کوي او دا ډینګې داسې دا د منافقانو کار کرداري یو دوه درې کسان یو ګوټ کې راغونډ شي که نه یو ځای کې بس د چا په سر باندې خبره شروع کړي دقه د منافق کاري او منافق باره کې الله څه فرمایي ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار دا منافق په د جهنم په هغه لاندې طبقه کې پروت دا په دې لاندې طبقه کې به ولې پروت دی ځکه دا کار ډېر خطرناک دی دې چې کوم نمونه ضرر جوړی او کوم نمونه نقصان جوړی روایتو کې راځي دومره شیطان هم نشي جوړولی د شیطان هم به ته مخامخ راشي مخامخ نه په زړه کې به وسوسه تر واچي یار داسې کار وکړه خو نور ستا خپله خوښه ده که دې وکړو که دې ونه کړه دا دې ونه منله که دې ونه منله خو دغه منافق چې درته کوم ګیم جوړی کوم چال درته جوړی ته به پوه نه شي ساده سړی به په داسې ګیم کې به راګیر کړی چې په ځان به پوه نه شي ایمان نه به خلاص کړی د منافق سړي دا سزا هم ډېره زیاته سخته ده حدیث پاک کې راځي چې کله دا خدای پاک جهنم ته د منافقان او کافران ورواچي دا منافقان به لاندې پراته وي دا مشرکان کافران به له پاسه طبقه د جهنم کې نو دوی به بیا بل سره مناظره کوي څنګه مناظره به کوي دا کافر مشرک به ورته وایي ته ولې جهنم ته راغلی او بیا له داسې جهنم ته راغلی چې زمان هم لاندې طبقه کې پروت دی او د ټول نه سخت عذاب پتا دی ته خو به دنیا کې روژې هم نیولې ته خو به دنیا کې منځونه هم کول ته خو به تسبیح هم اړولې جومات کې به هم ناست وې نو دا ته دلته څه ګورې که زه راغلی یم کافر به ورته وایي ما خو کفر کوم ما خو صراحتا د الله سره شرک کړی دی ما الله نه دی منلی ما د خدای نه ده منلی ځکه راغلی نو ته پسې شي راغلی منافق سو بیا جواب نه دی به دغلته په بهت الذي کفر ولاړ الله دې موږ وساتي دا دومره خطرناک عمل دی او نن سبا یې نشم ویلی الا ماشاءالله خو ګوره په مسلمانانو کې دا شی ډېر زیات شوی دی چې در سره ملاویږي په زړه به یې وایي په خولې به یې بله یي پکې که نه په ایمان یې ووایي ډېر کم مسلمانان دي چې هغه یو مخیزي په یوه خبره باندې پوهېږي چې یو مخیزي مسلمان دی ګوره ما ورته په هغه بیا سلام هم نه کوو تا دا پته شته یاره دا بد اخلاقه دی یاره جي دا داسې دی لکه دا مسلمان یو مخیزی دی د الله بنده حدیث کې نه راځي چې مسلمان دا به ساده وي غر کریم دی به ساده خبرې کوي دی به ساده وي موږ پسې خاندو یاره پلانی ساده سړی مړه دی لرکه سړیا دی په څه پوهېږي خاندو که نه خاندو په جرګه کې کېنو نه 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 جرګه کې موږ دی نه کېنو که دی نه پوهېږي هغه سړی زما او ستا په نسبت باندې پوه دی دا د بلا بچی د زړه راز په راز کې وساتي په ځان دې پوه هم نه کړي چې زما په زړه کې څه دی او په خوله مې څه دي داسې دا بل شان ده ما خو دغه په ذهن کې ده او په دغې پوهېږم کتابونو کې مې دغه کتلي ستاسو کومه په زړه کې نو د زړه راز به درته در نه کړي که نه او مسلمان د ده زړه راز په خولې کې دی په دې ژبه یې دی په دې ژبه له پاسه پروت دی چې څه په دې زړه کې راځي په ژبه وایي که نه او چې د په دې ژبه باندې یو څه وویل او په زړه کې بل څه وویل نو منافقانو هم دغه کار کوم څه بل کار خو نه کوو او نبي علیه السلام ته ویل موږ ستا باندې ایمان راوړی دی په زړه کې نه ایمان د به نه راوړو موږ چل جوړ کړی دی دا کار به یې کوو که نه او یاد لرئ په قرآن کریم کې د متقیانو د صحیح مسلمانانو په باره کې په دې اوله سپاره کې 15 آیاتونه د دې په باره کې راغلي دا اوله سپاره چې کله کولو شي او د کافر تک سور کافر په باره کې 2 آیاتونه الله تبارک وتعالی نازل کړي په دې اوله سپاره کې او د منافق په باره کې علامه ابن هشام فرمایي یوصل 8 آیاتونه الله تبارک وتعالی نازل کړي دي په دې اوله سپاره کې ها 100 آیاتونه یوصل 8 آیاتونه د صحیح مسلمان باره کې 15 آیاتونه د تکسور کافر باره کې 2 آیاتونه فکر کوئ چې د چا باره کې ډېر آیاتونه راغلل د منافق دا ولې نقصان پکې ډېر دی ضرر پکې ډېر دی الله بندګانو قسمه قسمه نقصانونه دي بار مې دا به بار خبرې شروع کړي دا پیغمبر وې دې مونږ ته وایي یو پیښه داسې وشوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک اوخه شریفه چې کومه وه هغه غایب شوله را نغلله نبی صلی الله علیه وسلم پسې ګرځي خبرې ته ښه فکر کوئ ښه وده کېږئ ما یخني زموږ د ټولو کېږي ښه چې اوخه غایب شوله نبی علیه السلام صحابه ورته وایي زما هغه اوخه څه شوله صحابه پسې ګرځېږي اوخه نشته منافق سړي کار ته ګوره راپاسېده په دې کې چې کوم رئیس و منافق وی دا پیغمبر مونږ ته وایي چې په جنت کې بدای په جهنم کې بدای په ما چې څوک ایمان راوړي زه یې پیژنم په ما چې څوک کفر کوي زه یې پیژنم او اوس اوښه ورکه شوې ده او دا پته ورته نشته چې اوښه چېرته ده تراس ته پته ولګېده تراس پوه شوئ اوس ورته دا پته نشته چې اوښه
چرته ده هم ته وایي چې نه په جنت کې به داسې کار کېږي او په جهنم کې به دای د جنت او د جهنم خبرې کوي د راتلونکي وخت خبرې کوي اوس ورته دا پته نه لګي چې اوښی چرته ده نبی علیه الصلاة والسلام ته اعتراض ورسېدو چې دا منافقان خو داسې اعتراض کوي ستا په علم باندې اعتراض کوي چې تا د جنت او د جهنم خبرې کوي د مسلمانانو او د کافرانو نومونه اخلي د بخاري روایت ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سخت غصه شو انتهایی زیات غصه شو او ډایرک مسجد نبوي ته لاړ او صحابه کرام ټول راغونډ کړل او مبارک چې کومه شروع وکړه تک تر ماسپخینه پورې مبارک لګیا خبرې کوي ټول د سبانه ورځې د قیامت پورې خبرې کوي چې دا به کېږي دا به کېږي دا به کېږي بیا چې د ماسپخین وشو بیا مبارک چې کوم منبر شریف ته خېږي تر مازیګره پورې مبارک بیا لګیا دی او په اخره کې د تمام خلکو ته چیلنج ورکړي چې اے خلکو څومره خلک چې ناس یې تر ورځې د قیامت پورې چې څه شي کېږي او زه په دې خپل ځای ولاړم او په دې منبر شریف باندې يم پورته شي زمانه تاسو کې جواب درکوم تر ورځې د قیامت پورې چې څه شي کېږي او څه فیصله وکړي او څه حالات برازي چې زه په دې ځای ولاړم پورته شي تاسو کوي چې زه ته جواب درکوم یو کس پکې پورته شو یا رسول الله زما پلار څوک دی دا به نسب کې چې کم دی بعضی خبرې وي زما پلار څوک دی مبارک ته تر پلانیز وي هغه کته غلې په خپل ځای کې راځي د چا جرأت هم نو چې نبی له صلوات والسلام ته مخ ورړولې چې یا رسول الله بس ته موږ په خبره باندې پوه شو دا خو د منافقانو اعتراض موږ مسلمانانو خو نه دی کړی دا خو د منافقانو اعتراض چې نبی له صلوات والسلام نه پوهیږي عمر رضی الله عنه ډېر د حوصله خاوند مبارک ډایرک نبی له صلوات والسلام ته د تحیات په شکل کې کېناستو او کته ګوري یا رسول الله مونږ په خپل رب باندې راضي یو چې زمونږ رب دی مونږ په تا باندې راضي یو چې ته زمونږ پیغمبر یې مونږ په کتاب باندې راضي یو چې دا کتاب زمونږ فیصله او زمونږ امام دی نبی له صلوات والسلام ته اوس خو به منه شي بیا خو اعتراض نه کوي کنه ټول ویل چې بیا موږ اعتراض نه کوو الله نبی له صلوات والسلام د منبر شریف نه راکوزيږي تاسو دی واقع ته فکر کوئ دا څومره غټ اعتراض منافقانو نن به تاسو اورئ کنه اورئ دغه خلک شته مسلمانۍ جامه کېدل نه دي ښا مسلمانان دي ما ته ته موضوع هم راکړي ما ته ته چې کوم امامت هم راکړي تسبیح به مړی اخو منافقانو کړو او دا بسو کې مسلمان به سبب وي پیغمبر پدې سے پويږي پدې نه پويږي او دې نه کنه دې دا وسرشته دا علم او دا علم وسنشته وای کنه وای کتابونه لیکلي کتابونه وګوره ډک پراته دي پدې پويږي او پدې نه پدې پويږي او پدې نه یو عالم پنجاب عالم هغه په دې موضوع باندې د چا سره مناظره کوله تاسو دې خبره ته وکړئ نو کله چې دا دوانه یو بل ته مخامخ شو د سهار نو دې خبره څه کوي بل ته دا یو عالم ورته وای ما خو ولې صاحب دا ټول شپه په دې کې رون کړه چې زه د کتابونو وګورم چې زما پیغمبر په دې خبره پویدو کنه زه کوم ځای پویږي چې راو بس یا زما پیغمبر ته دا علم بل پاڼاړم بل کتاب وړم دا ګورم چې پیغمبر په دې ځای پویدو کنه چې پویږي او عالم چې پویدو ما د پیغمبر پویدل او علم ثابت او په دې میزان ستړی کو او تا ټول شپه په دې کې رون کړل چې په دې ځای پویږي او په دې ځای نه پویږي چې په دې ځای نه پویږي تا راوستو دي لیکل بل ځای ګوري په دې ځای نه پویږي ځان سوري تا نه پوی ثابت ولا ما پوی ثابت ولا اے عوام تاسو فیصله وکړي چې چا کار کړي اټول وي چې تا خو کار کړي کنه پیغمبر څه ثابت او کمال دي ثابت او دی بل ته کمال لړکاو څوک چې د پیغمبر کمال نفي کوي دا خسړې دی او څوک ته کمال ثابتې الله ور کړی دا خسړې دی چې څوک کمال ثابتې دا خسړې دی دا ډېر اعتراضات راغلي دي موقوف باندې نبی له صلوات والسلام مبارک په علم باندې شوی دي اخیره زمانہ د ګورزان ورته متوجي کوي د دې اصل می د توخ چې دای اعتراض چا کو چې پیغمبر په دې ځای پويږي او په دې ځای نه پويږي په دې ځای پويږي او په دې ځای نه پويږي کوی چې دا د اقا مدینه منوره د يهوديانو اعتراض دی چې نن د مسلمان په خله باندې راغلی دی او هغه آیاتونه ته ګوري کم آیاتونه چې په دې راغلي چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې آو ذاتی طور باندې په علم غیب ز پويګم بل څوک نه پويږي بل څوک دغه کم حدیث چې درته مخ کی ویاله نبی له صلوات و سلام مبارک را کو شو بیره صحابو ته فرمای وې ز په هغه څه پويګم چې زما رب ماته ویلي او چې زما رب ماته نه ویلي پاغه باندې زنه پويګم نو خبره ختمه نشو او چې رب ورکړي پاور ته ومنه کړه چې رب نه ورکړي هغه ممنه کړه څه دا قبل شانته جوړه خبره ده والله تبارک تعالی ذاتی طور په علم غیب کوي څه معنا ده الله ته چا نه دی ویلي الله ته چا د علم نه دی ورکړي سبب ادا کی سبب ادا کی الله ته چا ویلي
یا چې الله تعالی ته څوک دسی وای نو بیا به نعوذ بالله د الله نړۍ پوي شي کنه الله تعالی هغه ذاتی تور کوي په غیب باندې یا نبی یا ولی یا صحابي دته چې الله تبارک تعالی ور کوي په ذریعہ د وحی سره په ذریعہ د کشف سره په ذریعہ د الهام سره په ذریعہ د فراست سره هغه په خپل تصریح کړي چې په هغه څه کوي چې الله تعالی ویلي چلانی ویل بس بیان پیږي او هغه لپاره چې د قران دا یو قسم آیتونه مني چې الله تعالی فرمای پس مکه اسمانونو کې غیب نه پیژني په سیوا د الله تعالی نه تو دا آیت مني کنه په دې خو دې عقیده را له خپل ځای چې الله تعالی فرمای عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول الله تبارک وتعالى عالم دې په تمام غیب باندې دا الله تعالی دا غیب نخکارا کوي چاته دې علم نور کوي الا من ارتضى من الرسول هغه پیغمبران ته ور کوي چې الله تعالی وغواړي اوس په دې کې ثابت شو ثابت نشو کار کوي څنګه کوي عالم الغیب فلا يظهر على غیب احد الله تعالی عالم په غیب دی غیب علم الله وز چاته نور کوم الا من ارتضى من رسول حکم رسولانو ته خو خشي بیا ور کوما هغه مخکې آیاتونه من خوستا عقیده را لګنه پای خو د ایمان ولر چې پای کې د مخلوق ته علم غیب نفي شوی دی خو بدی د عقیده نشتی ګره وګوره دا داسې نمونه خبرې د الله بندگانو چې په یو آیت عقیده جوړي خو د بل لري سکی عقیده اړي یو آیت د بل سره ټکراو جوړي کوم آیتونه کې چې راغلي چې نشته د ذاتی اراده ذاتی تور باندې مخلوق په غیب نه پويږي ذاتی تور دا معنی چې الله ته نه ور کړي الله ورته نه ور کړي او تو چاو د پلانې په غیب پويږي څنګه پويږي الله نه ور کړي څنګه پويږي دا وخت الله سره بیا شریک کړي او چې څوک د سی وای چې ذاتی تور نه الله چې ور کې پوه شي بلکې پیغمبر علیه السلام په خپل ویل چې په هغه څه پويګم چې الله راځي یا لکه یوسف علیه السلام دا خپل قومیانو ته وای و چې کم طعام درته الله طرف راځي کم رزق ته راځي تاسو ته براغله نه تاسو بخوړل نه زبر ته خبر در کوم چې پلانې ورځ بدار راځي دا طعام بخوري پلانې ورځ بدار راځي ته وای دا غیب خبر ده کنه ده ما ته تاسو پته شته چې اوس په څه خورو شته پته سبب څه خورو شته پته سبب ژوند دی کړو شته پته هغه د قران کریم نسته چې سبب راځي کم طعام ابر ته زوایم بیا ته خلکو ته پوسو کو څنګه بیرته وي هغه مبارک ته جواب ورکړي قران آیت ته ذالکما مما علمني ربي دا مت الله را کړی علم دی ما خپل علم نه دی الله را کړی خبر پوه شو چې الله ور کړی دی نو ته به وسوي چې الله نه دی ور کړی نو ته الله سره پدې کې چې کوم دی نو نعوذ بالله یو قسمه جګړه کول واړی اخره یو حدیث ته بده باندې خدا خبره خطرناک وا ځکه چې مشرکانو او منافقانو اعتراض کړو د نبی صلی الله علیه وسلم په علم باندې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم تر سحر نه نماز خام نمازګر پورې چې کوم دی بیان کړی دا خبره خطرناک وا خطر نه ډکه مبارک فرمای په اخیره زمانہ کې چې د دجال په مقابله کې مسلم شریف روایت ده د دجال په مقابله کې مبارک فرمای کم لس کسان به jihad کوي دا هغه لسو کسان نبی اسلام مبارک فرمای دا غوی نمونه هم راځي دا هغه د پلار نوم هم راځي شکل هم پیژنم په کم اس چې جنگيږي هغه اس شکل هم پیژنم چې ډېر رنگ باندې جنگيږي هغه د دجال مقابله شوی ده کله پاتې ده کنه نبی صلی الله علیه وسلم 1400 کال کېږي دنیا نه تللی 1400 کال مخکې پیژنګوي را کړی دا اوس لا خدای خبر چې کله به د دجال مقابله راځي څومره وخت باندې برا کېږي او لا پیژنګوي مخکې نبی صلی الله علیه وسلم ته د چا ویلي الله تبارک تعالی دا تعالی نه ویلي به علمو نه ان شاء الله ورکړه به اوسه اوس موږ ته دغه رنگونه نبی صلی الله علیه وسلم دی ویلي نمونه نه دی ویلي چې پلاني نوم بسای د پلاني اس پسنګ رنګي موږ ته معلوم دي هغه الله تعالی ورکړه پته فکر او بیراغه کوم لنډه خبره ده شو کوم چې الله تبارک تعالی ورکړي کوم علم د غیب او بس الله ورکړي دغه حقیقت انکار نه وکړ کوم چې الله نه دی ورکړي هغه نه دی ورکړي پای کې بیا خبره مکوا وای شی به خبره بعض خلک په تدای اعتراض کوي چې نبی له صلوات والسلام که په غیب باندې پوي کنه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هار چې ورک شو نبی له صلوات والسلام ته څومره غم او پریشانی ورسېدله مشرکان او منافقان څومره چې کوم پروپاګاندا خورې کړې عائشه رضی الله عنها داسې وکړه تاسو اعتراض ورته مو دي اوریدل به وی یا به نه اوریدل ورته به وکی نو که غیب او علم ورته وین وای دلته ولې داسې کېدل الجواب ما درته وای مخکې ویل چې کوم ځای الله تعالی نه دی ور کړی هغه نه دی ور کړی کوم ځای چې ور کړی دی هغه ور کړی دا نه ور کړی کنه ورسته بیا ورګه کول نه کوم یو دا پته ولګی دا کنه دا ته چې کوم شی وې د خپل په ماده سره راړه چې ته ذاتی تور پیغمبر ته علم غیب نه ذاتی خدای الله خاصه